والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. پرون دا خبر ثابت شوا چې هرقل دا ابو سفیان رضی الله تعالی عنه نه په واسطه د ترجمان تپوسونه وکړل او هغه درست جوابونه ولا ورکړل. هغه ولا درست جوابونه چابي واغې دي شان نه ګور پته د خپل حواله هغه درست جوابونه وکړل. اوس هرقل وجوهات بیانای چې ما دا تپوسونه ولې وکړل او دا مقصد د تپوسونو نه د نبی علیہ السلام مبارک معلومات حاصلولو چې دا نبی برحق دی او که نبی برحق نه دی. فقال للترجمان ترجمان نتوي چې قل له وای دی ابو سفیان تا سألتك عن نسبه ما استان تپوسو کده نسب ده دا مې ولې وکړ داغی بیان. نو فذکرت تاوی انه فیکم ذو نسب یعنی پتاسو کی خاوند نسب عظیمه دی. ما ویلو چې تنوین د پاره تعظیم دی. نو دا تاسو مې ځکه وکړو چې معلومات هم پیغمبران خدای په بهتر نسب کې پیدا کړي. نو ما وی کړي په ښه نسب کې وی دی دا به صفت د نبوت دی او کدی په خراب نسب کې وی دا به صفت د نبوت دی. وكذلك الرسل دقرنګ پیغمبران تبعثوا مبعوث کیږي فی نسب قومها په نسب د قوم خپل کې ور نسبت د نسب چې قوم ته وشو او مخکې نسب نه مراد ما نسب عظیمه غشته دلته به بیا عظمت مراد شي فی نسب عظیم یا فی نسب قوم عظیم په نسب د قوم عظیمه کې مخکې نسب تنوین د تعظیم په دلالت ورکړي او قرینه په دلالت کنه تپوس چې کوي دې د پاره کوي چې بهتر نسب کې دی او که په ښه نسب کې دی او په خراب نسب کې دی. نو که دلته مطلق واغشتلی شي نو بیا خو فایده نشوه که نسب د قوم نه مطلق والی بیا تپوس څه فایده ده. تپوس مقصد دا دی چې نسب ښه دی که خراب دی. نو که دا وی چې دغه رنګ پیغمبر د خپل قوم په نسب کې پیدا کېږي که قوم ښه دی نو په ښه نسب کې پیدا کېږي او قوم خراب دی نو خراب نسب کې پیدا کېږي. نو ما فائدة هذا السؤال. وكذلك الرسول دغه رنګ پیغمبران تبعث مبعوث کیږي فی نسب قومها بنسب عظیمه د قوم خپل کې ولې داسې پیدا کیږي په نسب عظیمه د قوم کې چې دا سبب د عار او د پیغور جوړ نشي. ما تاسو ته ویلو چې نسب صرف د تعارف لپاره دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم دا خدای په نس ذات النسب سړی غوره ني لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود. او قرآن حکیم کې الله فرمایي چې جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. لیکن ٹھیک تا کہ اللہ پاک نسب د بہتره او د عظمت ذریعہ نه د پیدا کړي خو ظاهر کې په معاشره کې بیکار نسب سبب د عار وي. خلق یو بل طبيعه پیغور کوي پیغور دغه رنګ پیغمبران تبعثوا فی نسب قومها بنسب د قوم خپل کې بیا برابر د خپل قوم ته تبلیغ ور کوي او قبل قوم ته لازم نه ده چې دې موږ خپل قوم ته تبلیغ ور کوي بل تام ور کولی شي. که سوالو کې چې لوط علیہ السلام چې تمنا کړې و ګور سوچ کوا یو سوال لازم چې ته په خپل قوم په نسب کې پیدا کیږي. ما جواب درته وکړ نوح علیہ لوط علیہ السلام باندې چې کوم وخت هغه فرشتي د خپل الکانو په شکل کې راځي دې سوي لو كان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد لو كان لي بكم قوة فزما طاقت تاسو سره وي او آوي الى ركن شديد یا یو مضبوط قوم ته اعلان کړو چې راشه زما مدد وکړي. نو نه مضبوط قوم شته نه خپل ذاتی طاقت شته نو دې کې پریشان شو. نو ګور ما سوې جواب مې دیتا وکړ چې نوح علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام ورواره د مضبوط قوم کې پیدا دي او مبعوث بل وطن ته دی مبعوث بل علاقه ته دی. خلاصه شو خبره. وسألتك هل قال احد منكم ما سوالك استانا هل قال احد منكم آیا ویل د یو کساتون هذا القول چې دعوه د نبوت دا بلچا قبله دا پکې مقدر کا د نمخ کې فذكرت الله دا خبر ذکر کړه الله سمانا چې ما قال هذا القول احد قبله
دا الله دا هغه بخ کلام نفي دا چې بل چا نه کړي. قلت في نفسي ماړه کې دا خبره وکړه لو کان احد کوي یو کس قال هذا القول قبله دا مخکې دا خبره د پدې وطن کې کړې وي لقلت في نفسي ما بړه کې دا خبره کړې ورجل خبر د مبتدا مقدر دی اي هو رجل يأتسي بقول قيل قبله دې اتباع کوي په یو قول چې د مخکې ویلې شوی دی د مخکې یو سړي د پیغمبره دعوه کړې و دا یو شلو دیر شو کسانو اتباع کړې ده دا یو سلو 200 کسانو اتباع کړی دا هغه شی و تخوخ شوی دی چې راشه تم د پیغمبره دعوه کړه نو سم مریدان به پیدا شي متبعین به پیدا شي او قدر منزلت او عزت به پیدا شي. لو قلت لو كان احد کوي یو کس هذا القول قال هذا القول او دا قول کړي قبله مخکردنا لقلت في نفسي رجل اي هو رجل يأتسي يقتدي بقول قيل قبله وله چې دعوه وکړه خامخا چې سړي د پیغمبره دعوه وکړي نو سم مریدان ممتیان پیدا کیږي عزت په دنیا کې سنا سے پیدا شي ریاست په سنا سے ملو شي امیر او ناهي خلک اتباع کوي د ځان لخوانده نو دی هغه خوان پسې لګېدلې دی خدا دا او ما تاسو ته ویلو چې د نبی علیہ السلام نواله عیسی علیہ السلام پورې عربو کې پیغمبر نه دی تیر شوی. وسألتك ماذا نسألك هل كان من آبائه من ملك آیا وہ در آباء و اجداد نسوک بادشاہ فذکرت تاوی اللہ نو ماوی کدا د پپلارانو نیکونو کې څوک بادشاہ تیر شوی نو دې د هغه پلار نیک بادشاہي حاصل اول غواړي نو دی ولې وحیله جوړه کړې ده چې راشه نبوت دعوه به وکم پاسانه به بادشاہ شه امت خو د پیغمبر تابع وي دومره رعیت د بادشاہ تابع نه څومره چې امت د پیغمبر تابع وي مضبوطه بادشاہي به ملو شي. فقلت ماوی لو كان من آبائه من ملک کړه د آباء او اجداد نو پیغمبر بادشاہ وي قلت ما بقلت في نفسي هو رجل يطلب ملك ابيه او د پلار د بادشاہ د حصول د پاره دا یو ذریعہ جوړه کړی دا ویږي په خبر دا یو ذریعہ دی وجه نه خو ابو جهل چې کله د نبی عليه السلام سره جوړ لراغه نو ابو طالب ته سوي وی کده بادشاہي غواړي مون بادشاہي ورکاو کده لور غواړي نو مون په دې فخر کوو چې د مون یو لور خور د لاله شي او کدی مال غواړي نو مالم ولا ورکو نو ګوره د هغې ذهن کې امدا سوچو چې د بادشاہ مطالب دی یا دی د خزو مطالب دی او یا دی د مال مطالب دی نو کله نبوت دا سبب د حصول د سطوت او سلطنتی کله نبوت سبب د حصول د پیسې وي او کله نبوت سبب د حصول د نور اغراض دنیویو او د حصول د جاه او د شهوات نفسانیو وي ځکه دا خبره کوي. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب آیا تاسو دې متهم ګرځاو په دروغو قبل ان يقول ما قال مخکره دعوی د نبوت نه فذكرت الله فقد اعرف ذ پیجنم دا خبره چې په معاشره کې یو بل د دروغ نه وي نو په خدای بس یک دروغ وای په خدای دروغ ډیر لوی جرم دی او معاشره کې یو بل ته دروغ ویل دومره جرم نه دی نو چې یو بل سره په معاشره او محاوره کې دروغ وي نو په الله بس یک دروغ وای. فقد اعرف ذ په دې خبره پوهیږم پدې زه پوهیږم چې انه لم يكن ندی دا رجل دا پیغمبر چې پریدي دروغ لره علی الناس عند الناس دروغ عند الناس خو تعبیر ته په اعلی زکو کو چې اکثر دروغ کې بل ته ضرر وي دروغ کې سړی ځان له فایده ورکول غواړي بل ته ضرر ورکول غواړي نو دا متضمن دی اضرار للناس لرا نو ځکه علی راوړو فلم يكن ندی لرجل جبريل کذب لرا هغه کذب کې دی خلق ته ضرر دی معاشره کې دروغ وای ويكذب على الله والله تضرر رسي ضرر الله ته سمانا الله خپکه الله ته ضرر رسول کنایه ده الله د غضب کولو نه ده چې الله غصه کوي. لم يكن ندی لرجل جبريل کذب على الناس عند الناس متضمن شو معنا دا چا لرا ضرر لرا نو متعدی شو على سرا ويكذب على الله الله تضرر رسي ولی الله تضرر رسول الله خپکول او غصه کول دي. وسألتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم لا تبوس ميوكو وذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل وهم دا ضعفاء اتباع الرسل دي اولا قید بولاګم ولی دلته ځان فیکا پیغمبران ولی ضعفاء ولی اتباع الرسل دي ځکه مالدار سړی د بل د اتباع نه عار محسوسي
مالدار خا لکه ابو جهل نه خا د مکی سردار زیما او نبوت دته ملو شو د پسې به مونږ ګرځو مطلب دا دی کنه د دې اتباع وکړو دی خو یتیم دی او زه د مکی سردار فرعون سوی موسی علیہ السلام ته فرعون چې موسی علیہ السلام ته پیغور ورکړي څه ورته وایي وایي ستا لاس کې بنګړي شته کوم ځای دی آیت لکه الصابرو کوم ځای دی کله چې لومبي موسی علیہ السلام لاړ او فرعون له دعوت ورکړه څه وایي فرعون ورته الیس لی ملک مصر دا خوار مولا سکی الیس لی ملک مصر ها وهذه الانهار تجری من تحتی افلا یبصرون ام انا خیر منه څنګه دی من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين دقه فلولا القي عليه اسوره من ذهب ما دا دی بنگړي چولې د بنگړي نشتا بادشاہانو په بنگړي چاوال او جنت کې به مونږ تاسو هم بنگړي چاو ان شاء الله ها بوډا بابا وی مولوی صاحب بنگړي خو خزه چي په بنگړو خو خلک بدی ښکاری ما وی ګورا غړې سړې مچي او خزه مچي دا غړې بنگړي نه مونږ به بدی ښکار نه غړې مې بنگړي دې کړه مونږ خو بدی نه ښکارو ها دا خزه غړې کړي واچول بیا په بدی ښکارې او که خزه د سړی غړې واچولا نو خلک ورته الکانه وای خزه کې د سړی غړې واچول په سړی او د خزه د غړې بناوټ کې فرق دی خلک ورته الکانه وای او که سړی د خزه غړې واچولا هغه پټه نه غوندي نو خلک ورته جینې خولې وای ګوره غړې د دواړو دا خو فرق دی د دواړو صنعت کې او د دواړو په ډیزاین کې فرق دی یو بننا چې د قرنګ جنت کې به سړیم بنگړي چې دا غي وجوده ډیزاین अब द सलो सर मुनासिब खब पेखकाल लकमुं चे गळे चे और पजरत के बजिना के हम बंगड़े चे अब द अदी सर मुनासिबी अगब योबल सरबा अगब जुदा जुदा बंगड़ी भई नो लौला उल्qi अलैहि अस्फरत min ذهب द बंगड़िस्ता द दिगुर अगबल द मूसा अलैहि सलाम इत्तिबा कोला दमा बादशाही दा दमा नेहरू नदी दमा बंगड़ी दी और द ख्वार मुला से दी द कोसम खलक द ख्वार मुला से दी द दी वजना ए बाया वकला नबी मुत्तबिइन सूक वी बिया द पैगंबर दुआफा चीवी नो अगी इबान कई इनकार न कई द इत्तिबा द गैर ना او मालदार सड़े उसम दा मालदारान खलक यकीन का वकदा द मुलियानो पसे रवान दी कना नो दा लुई शर्म गंद कई रवानी की नो मुला ल खुदा लाउड स्पीकर वर्कड़े शर्मवी है ये तो खा काफिर है खुदा न माने रसूल न माने यानी कसम दे के दुइल द इमामत चल वर्त कते महकशे वे हुए दा तक वर हकीकत है जो मिसाल बदर कम करना मुला दुई लीडर मानी दाउस न मुला कम दे लीडर मानी विताला मा मुसला दरकड़े दा तके न कर कद दुनिया बल लीडर राशि ना गसर बे से इख्तिलाफात द वुट मुटवी दा बवी خو بیا به انسان اسه تسلیمای او مولا غوره اوس پورې د ځړنا دی باطل لیډرانو لیډر نه تسلیم کړي نه مانی چې دا مولا د الله تعالی په کورسه کې ولی ځکه مولا د دې په نظر کې ضعیف الناس دا په مصلی ناس سره دی دا زموږ جنازې کوي زموږ خاتون او زموږ خیراتون او دی به زموږ د پاسه وزیر او دی به منسټری او دی به صدر او دی به وزیر لې دا برداشت ویني شي کولای مخکې دا نو سوي ورته وذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم دغ ضعفاء أتباع الرسل نور بولي ماذا تبيلي وخا إذا ضعفاء ونكم ضعفاء مراد لماذا باعتبار ذا أكثر يا ضعفاء في أعين الناس دوی دا بلد اتبانا عار نماسوسی ابانا کئی او مالدار دا بلد اتبانا عار ماسوسی او ابا کوي دا فرق في الدوار پمیاس کے وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم حال الإيمان دقرن كده تشاكي إيمان راشي كنا أبرور أغيت بخلق رازي إيمان ترور خلق رازي إيمان تا بلي جو كده إيمان نسبت الله سره ده او إيمان حقيقة اعتقاد ده
او قانون دا فطرتن سړی حقیقت ته رجوع کوي. که یو باطل انسان وي، باطل انسان خود دې که د پیسو نه مجبورئ، د بچو نه مجبورئ، د پلار نیکه د دین نه مجبورئ، خود دې به یو وخت کې حقیقت ته هم حاملان به کوي. یو خو هغه انسان چې په سترګو یې پرده ده او په زړه مهر لګېدلې ده، هغه جدا خبره ده. لیکن قانون دا دی چې خلق اوبه چې روانې کوم خوا دي؟ فطرت. قانون دا دی چې شی فطرت دی، هر یو شی فطرت ته روان دی. او چې ته خلاف الفطرت طرف ته اړې ډېر لوی زور به غواړي. فطرت ته پتلو شی زور نه غواړي، او خلاف الفطرت ته چې شی اړې څه غواړي؟ زور. اوبه چې د اوبو فطرت دا دی چې دا کوم خوا دي نو که ته اوبه برخې جوړ غواړې، څومره زور به غواړي؟ ډیم به جوړې، دیوالونه به ورته وې، نو کوشش به کوې چې د اوبه برخې. دا قانون دی. قانون یو اونه ده د دې فطرت ده چې دا برخېږي. او که ته وې نه دا اونه زه داسې تا وهل غواړم، نو ته به د کچه نه ورو د سره خواري کې دا تنه به ورو ورو کږې چې دا خلاف الفطرت روانه شي. یا مثلا یو د کدو زیلی ده، د هغې فطرت دا چې دا د په ځمکه خوره شه، نو که تا خلاف الفطرت مجبورول غواړې، نو هغې ته به د راکوټي وایي نه څانګې ودرې، لرګي به ورته ودرې او ته به د اوچتول غواړې. دا قانون دی. نو دا خلاف الفطرت. نو فطرت د انسان خو دین دی، اسلام دی، ایمان دی. نو هر ما من مولود الا یولد علی الفطرت فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه. هر انسان فطرتن په ایمان او په اسلام پیدا دی. څه مطلب؟ په دې دې پوهې کم کدی په داسې ځای کې د انسان په داسې ځای کې لوی شو چې هلته دې د یو دین مشاهده ونه کړي، نه اسلام، نه یهودیت، نه عیسایت، نه مجوسیت، یو دین مشاهده ونه کړي، دې په ایمان باندې لویږي. ولې په دې اطرافو کې او په دې نفس د انسان کې الله د خپل وحدانیت او د وجود نښې ښودې دي. خو که نه فطري شی دی بس. فطرت دلیل نه غواړي، خلاف الفطرت شي څه غواړي؟ دلیل غواړي. دا قانون ذهن کې واچوه. فطرت د سر نه دلیل نه غواړي، او خلاف الفطرت شي به دلیل غواړي. لکه زه د الله مثال درکړم چې ته پرې ښه پوه شې. که د یو سړي سترګې نیغې دي، هغه ته څوک دا نه وایي چې سترګې دې ولې نیغې دي. خو که د یو سړي سترګه کږه ده یا ړنده ده، خلک تپوس کوي که نه کوي؟ لیما. دا قانون دی. او که مثال په طور د یو سړي په سر ویښته برابر روان دي، څوک تپوس نه کوي چې دا ویښته دې ولې روان دي. خو که د یو سړي د سر ویښته رجېږي غورځېږي خلاف الفطرت، تپوس کوي که نه کوي؟ چې لکه دا ولې؟ دا د انسان قانون دی. که سړی روغ رمټ په دې لاره روان دی، څوک تپوس نه کوي چې ته ولې جوړې. خو که دې بیمار شي خلاف الفطرت کار وشو، نو خلک تپوس کوي که نه کوي چې ولې نه جوړې؟ اوهو پوهېږي. که یو سړی صفا خبرې کوي، نو څوک تپوس نه کوي چې صفا خبرې ولې کوي. دلیل ته جت نشته، دا فطري تقاضا ده. او که یو سړی په ژبه کې تت شروع کړي، هغه ته دا ماشوموالي نه دی، که دا رستو او که سبب بلا در باندې شوی روغ روان دی، څوک تپوس نه کوي ولې روغ روان دی. چا چا تپوس کړی دی. خو که دې په خپلو کې ګوډ موډ روان دی، نو خامخا تپوس کوي لکه پولیو وهلی، او که څه بله بیماري لګېدلې، ماشوموالي نه دی که دا دا ذهن کې واچو چې دا. نو انسان فطرتن په کوم دین پیدا دی؟ وایا اسلام. هیڅ دلیل نه غواړي. خلک ته انفسنا آفاقنا او د اطرافنا الله معلومه نه ده. د فطري شی دی. لکه څنګه چې انسان دوه سترګې لري، لاسونه لویږي، ویښته لویږي، دقرنګې به دې مؤمن و. فابواه یهودانه، هلته مور او پلار یهودیان دي. نو یا ورته هغې ترغیب ورکړي، یا دي د هغې عبادت ته یهودیت وګوري، خو میلان پیدا شي، مور پلار سره خلط شي، معاشره کې خلط شي، د هغوی عبادت ته ګوري، د هغوی هغه رام ته ګوري، هغه روح اختیار کړي. یو مجسانې مور پلار مجوسیان دي، اور یې بل کړی دی، د هغه وخت سره اور سره محبت پیدا شي، هلته لاړ شي. هغوی ورته بالقول هم نه وي، خو حال تقاضا را دې خبر کې اخوا دي. مور او پلار مسلمانان دي، نو دې خوا لاړ شي. د مور پلار عبادت وګوري، د هغې شوق د عبادت وګوري، د هغې ژوند وګوري، د هغې حالات وګوري، اخوا ته لاړ شي. که دوی داسې ځای کې شاهق الجبل کې لوی شو، نو فطرتن به د مؤمن او ایمان اسلام ته به ځي. نو د دې زما د خبرو مقصد څه شی دی؟ چې ایمان کم یو دین دی وایا؟ فطرت ته سړی په خپله راجي کېږي چې معنی اخوا شي، معنی اخوا شي. لکه اونه ده او د چت ته ورسېدله، دا به کږېږي. خو که معنی ترې ختم شو، نیغه به روانه وي. دا ذهن کې واچوه. نو دین اسلام فطري دی، د ده فطرت دا چې هر سړی به قبلوي، دا به قبلوي. خو موانع موجود دي، رکاوټونه موجود دي. هلته هغې د پلار نکاح هغه دین لیدلی دی، اوس هغې نه راړول غواړي. هلته کې د پلار نکاح هغه ترغیبات یې لیدلی دي. یا ابو جهل دې ته ګوري چې ته پسې به زه اتباع کوم،
ایمان مې راوړو د یتیم اتباع بکم د یو غریب اتباع بکم دا موانع او رکاوټونه دي د اوس مخکې دا وکذالک دغه رنګې الایمان ایمان ما ته ګوره بعضې خلک وي د ګیرې د وجوب څه دلیل دی په دې دې پوهېږم د ګیرې د وجوب ویم د ګیرې د خریلو دلیل راوړه د وجوب دلیل یې دا دی چې دا فطري شی دی فطري شی دلیل غواړي او چې خری خلاف الفطرت شی کم یو دی پرې ښودل که خریل ته وایه نو خریل دلیل غواړي د نطف الابل دلیل بدله راوړه فطرت یې دا دی چې دا دې اوږده کېږي د ابد ویښته او د عانې ویښته دې اوږده کېږي نو چې زه یې خریم او یې کټ کوم دلیل به له خامخا راوړم نو چې ته ګیره خری یې کټ کې دلیل به راوړې ما نه به دلیل نه غواړې دا دلیل اوسه پورې چې هغو چې سر ویښته دې ولې غټ دي نه نو د ګیرې دلیل باندې سره پاره غواړئ دا مې یو نکته درته ووایي زه مخکې ده وکذالک امر الایمان شان د ایمان د حتی یتم مقامیږي به تامین خور بشي او خلک به پکې ورو داخليږي وسألتک ایرتد احد سختة لدینه بعد ان يدخل فيه وذكرت الله وکذالک الایمان دغه رنګ ایمان دی حين تخالط بشاشته القلوب حکم یو چې کوم وخت خلشي انشراح د ایمان زړونو سره یزلو ور باندې مطمئن شي بیا نوزي لکه مثال د بلال واضح دی د بلال مثال واضح دی چې په ګرمو شګو به سملاوه او دله به په زخمونو کې شګې اچولې او درنې تیږې ول پسینو اچولې په ایمان نه ونړېده او حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها ابو جهل څومره په بے دردۍ باندې شهید کړه په ایمان پرې نه خوده او دلته علماء لیکلي دي د حضرت عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله تعالی عنه د هرقل الف لام حرامي رسو براشي بعض خلک لا هرقل ته مسلمان وي راځي خبره را روانه ده د هرقل گرفتار کړه 300 مرګرو سره یو جهاد کې چې گرفتار کړه نو هرقل ځان ته پیش کړ وته وی دا سه پروګرام د چې تا پرېدم او خيار سړی پرېدم د خو زموږ دین قبول کا وی دا څنګه کې وی ګوره دا سه وکا د ولاقب د گورنر کم او خپل لورم درته په نکاح کوما خدا اسلام پرېدا او زموږ د عیسایت قبول کا هغه وی کدا غونډه بادشاہي راکې کنه چې اسلام پرې نه ده وی خزه اوس ګورم چې توس ایمان پرې دی او کنه پرې دی ګور تجربه په کولا نو سره د مرګوري په کوټو کې بند کړل او ډوډۍ او با ورسې په بند کړل نو دا غریبانان د تند او د لوګي د لاسه داسې شو چې نظرونه تلو واله نو چې رابې وستل نو د خنزیر غوښه او خمر شراب ورته کې خودل وی دا خمر دی شراب دی او دا د خنزیر غوښه د اخره نو د دې مرګرو ته پام کوي چې ګوتې ولې ونسه مرګري وته وی چې دا خو حالت د مخمسې دی اوس دی وخت کې دی وخت هم مجبور یو او دی وخت من استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم عليه موږ خو دی وخت جایز دی وی ما تم پته چې دی وخت موږ له عقل د دې مېته او دی د خنزیر او د شرب د خمر جایز دی او په دې یو کافر بادشاہ زړه خوشاليږي د زړه له سکون نه ورکو دی ور باندې نه خوشاله دومره ایمان کلک نو بیا ورته وای چې خو د ګورم چې توس ایمان پرېګا دی کنه پرېګا دی نو یو د تیلو دیګه ګرم کړه د تیلو دیګه او چې ګرم کړه دی یو مرګري ونی و او لاس په وتړلې او ته ورغورځو ادونه ګرم چې د خلینه وایمو نه خطا او پریواتو سره غوخه اډو کې دیو بل نه جدا شو نو بیا وی دلم لاس په وتړلې نو چې لاس په ولو تړل او دی ورغورځو نو دی په جړا شو نو هرقل ورته ګوره کنه ما خو درته وی چې ټینګ بنه شي کنه مرته نشي ټینګېږي کم وخت تاسې هغه مرګري را باندې مړ او دومره سخت دی چې برداشت کړ وی نه زه په مرګ نه جاړم پس جاړ وی جاړم په دې چې وجود مې ډېر لاغر شوی او ډېر کمزور دی ډېر انتهایی جاړم په دې چې ارمان چې زما وجود ډېر غټ وي او سرب وي او زما په وجود چې څومره ویښتري چې دومره ساګانې زما په وجود کې وي او هر یو روح مې د ایمان نه دقسې قربان کړی وي لکه زما د برګري چې قربان هرقل ورته پرېږه دم دی خو په یو شرط زما را تندې مخ کولی وی یوازې ما پرېږدي که ملګري مې پرېږدي وي نه ملګري دله پرېږدم وي د دې ملګرو د خاطره به دا قبول کوم نو تندې وله ښکل کو پرېښوده نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته لګېدلې او بادشاهي د هغه وه چې دا چل شوی دی نو هغه په مدینه کې لوی استقبالیه جوړه کړه او ډېر خلک یې بار راوویستل او خلکو ته یې وی دا ایمان او د ملګرو د خاطره عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه یو عیسائی بادشاہ تندې خپل کړی دی نو نن به ولا موږ د هغې بدل خلاصو هر یو ملګری چې د سره
استقبال کوي او معانقه کوي نو تقبیل د تندی به کوي تندی به ولخلو دغه كذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب نو چې دا کم اوړي کنه دا ایمان نکم اوړي نو د دې زړه ته د ایمان انشراح نه دی رسیدلی او دا هغه یو خشته مثال در کوم چې تاسو په پیښه ما دې دیوال رنگ ورکړل دا رنگ مې ورکړل نو چې رنگ مې ورکړ نو دا پاسانه لړکی کله کوم دې چاله مې راوړل چاکو مې راوړل او د دیوال دې رنگ سره مې اولګو دا رنگ به اوسلال شي او یو د کان خپل ذاتی رنگ دی رښتیا وایا چې کوم رنگ په دې کان کې خپل ذاتی دی او په یو جز کې ساری دی نو هغه رنگ ته ختمونی چې په چاکو چاله باندې اکانې به ډکرې کې خو رنگ به نه باسي صبغة الله ومن احسن من الله صبغه الله د ایمان نه پسې بغیر سره تعریف کړي دي تعبیر کړي دي نو حاصل دا شو چې دا ایمان کله د دې زړه ته ورسېد باطن ته ورسېد ظاهر کې د دیوال رنگ نه دی ظاهر کې د دیوال رنگ په نورم ختميږي په بوم ختميږي په بل شی باندې ختميږي نو چې دا کم سړی د ایمان نه ټک سلام علیک سار مؤمن او ما خام نه دی نو دا ظاهری رنگ دی دا څه دی ظاهری رنگ د زړه ته د ایمان نه دی کوز شوی او د زړه انشراح په ایمان نه دی راغلی دی په دې زړه کې سم تردد لري اصل مون مم کوي روجه هم نشي وړه کې تردد لري او پړه کې بده سوچ کې پروت دی یاره کچرته زمړه وړه کې سوچ کې دی کچرته امریکا رااله کنه هغه دین بخپل پټ په مسلمانان یو کنه ملاغه دین بخپل کو خزب هم ملوشي پکې او بادشاہي او مال او دولت به ملوشي ازادي به راته ملوشي دې په دې سره کې د ظاهر کې دې تم کوی چې دې منځونه کوي او شیخ الاسلام دې پیندلشتي کې پرې خره دې تم ګورا ضرورت او ګورا زړه کې ایمان پروت هغه وته ولا وكذلك الايمان حين تخالط شکل اختلاط راشي بشاتت د ایمان زلون سرا او دې باندې اشکال لري اشکال دا چې د ایمان خو بشاشت نوي بشاشت د چا راځي د قلب راځي انشراح الصدر من وای لکه انشراح راځي نو دلته کې نسبت د بشاشت ایمان ته او حالانکه د بشاشت نسبت قلب ته کېږي زړه په فراخه کېږي زړه په مطمئن کېږي زړه په کولاويږي دا مبالغه پکار داسې وحین تخالطو قيل تخالطه بشاشة القلوب یا تخالطه بشاشة القلوب نو اضافت د بشاشت د قلب په ایمان ته وشو مبالغتان چې زړه خو فراخه دی خو داسې ده چې دا کم حال دی په دې محل کې په دې قلب کې افراخه دی چې ایمان په زړه کې دی او ایمان فراخه دی په اوبه واچې په لوخي کې او اوبه ډېری وي نو لوخي برکوټي کې لوخي ډېر وي وایو دارالحدیث کې طالبان دي او طالبان ډېر دي نو دارالحدیث برکوټي کې غټ پي نو چې د ایمان انشراح راغی دا تقاضا د لوخي د انشراح غواړي چې قلب دی دا او په بل نسخه کې هم دقه دي حين تخالط بشاشة القلوب حين تخالط بشاشة القلوب فبل روایت کې باقي خورو اشکال ناراضي مخکې راشه وسألتك هل يقدر فذكرت الله وكذلك الرسل لا تقدر دوکې نه کوي ولې په دوکې او بیا په څوک اعتماد نه کوي او نه څوک اتباع نه کوي او دا دوکا د یو عیب دی باطنی او الانبیاء الله د ظاهری باطنی هر قسمه عيوبنا محفوظ ساتي وسألتك بما يأمركم بأي شيء يأمر فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ورد بخير ميخوها ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا لوي أغا كتوي حقا فإن كان حقا فسيملك قريبا كده مالك شي موضع قدمي هاتين إذا كم لنا دي مالك يجيبا ولې دې د سنوي یا خود تجربې نه وي او یا د دته په کتابونو سابقو کې دا مکتوبو چې اخر زمانه پیغمبر په اوس په پته ولګي دا دغه راجح دی قول چې نبی اخر الزمان پیدا کېدو وانا دي او په کتب سابقو کې دا مکتوبو چې اغلب غلبای ليظهره على الدين كله په عیسایت په يهودیت به غلبای دا یو سوال جواب پکې پاتې
دیو سوال وجه پاتې شو، دیو سوال وجه کومه ده تاسو وایي؟ دیو سوال وجه پاتې شو. کیف کان قتالکم ایاهو الحرب بیننا سجال. نو دا راواړه 412 سفر راواړه مال راکړه یو بخاری مال درې ځای امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث راوړي ښا 412 سفر راواړه. زما په دې کې تاسو دې نه خبر. ضرور سوا دولس کتاب الجهاد دیکھا کتاب الجهاد پیدا مکو 412-13 پدې بل کې هم ته پته نشته چې کم یو دینو زمون پدې کې 412 دی. حاجی پیدا کول شي نه دی نور کیا دو فرست معلوم کیا فرست یو دا نه دی نور دقیقه ورګه د باب درته سلور سوا دولس دا د باب در توخیما دا دی کتاب الجهاد دی باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الاسلام والنبوہ. کتاب الجهاد کیوں گورا جی 500 نورلس 500 نورلس پر نور سپور کی دی شابه سے اللہ رو بس آلا آلا 500 نورلس پیدا شو گورس خان سلور سوت دیار لسم صفحه راشا پینزه میں کرخلا دسر نا پینزه میں کرخلا سلور سوت دیار لسم کے او کته د خپل کې ګورې نو د آیت نه یو پینځه شپکر خما خلال شکل یا اهل الكتاب دینا یو شپږو کرخه بر لار شاه پیدا شو اجي ورس وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه تكون دولا يا دولا سجال دوي جنگور قنا يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى كلا تاسو بروباسي كلا أغيو بروباسي وكذلك الرسل تبتلا فبيغمبرانو آزمائشون کلکیگی آزمائش سو زخمیانم تی جوڑیگی او مڑیم تی کیگی او مالم تیزی دا چې کله تاسو برقو باسه داغي ابتلا شو وتكون لها العاقبه او بهتر انجام او نتیجه بهتر نتیجه عاقبت د خیر د پیغمبرانو وي. نو تاسو کله کله برقو باسه داغي مقابله کې دا د ابي د پر آزمائش او ابتلا ده او اخیری د کوي برقه بسو کو باسه بیا عاقبت حمیده د پیغمبرانو وي. ولی ځکه الله وسره نصرت کوي الله لګل پیغمبر دې د پاره دی چې د لبا خدای په غلبه نوح علیہ السلام ته وګور څومره آزمائش پر راغی اخیری غلبه د چا شو عاقبت حمیده د نوح علیہ السلام. موسی علیہ السلام وګور دارنګه د لوط علیہ السلام قوم وګور عادیان وګور سمودیان د شعیب علیہ السلام قوم وګور د ابراهیم علیہ السلام وګور د مخکلال شوا څنګه دی فإن كان ما تقول ما موصول دي الذي تقول حقا اذا تاثر ده كما وصف ودا حق وي او دي حق وسيملك قريب ده دي مارسين ده بار ده قرب دي موضع قدمي هاتين حکومت به شام در رسيږي وقد كنت اعلم ما تفتو انه خارج جدي بروزي ولم اكن دا ګمان منو اظن انه منكم جستاس ونبي
دا خیال مې نو چې دې بس تاسو نه ما وی دې بچ ته يهوديانو کې چې دې یو مولا په کور کې پیدا کېږي یا په عیسایانو کې چې دې یو مولا په کور کې پیدا کېږي دا خیال مې نو ولو او کته چې دې د کتب سابقه او عالم دي نو کتب سابقه کې خدای نبی رسول الله پورا صاحب نکړي دي د سلمان فارسی په حالاتو کې مدرته نه ویل دي کنه ویل سلمان فارسی حالاتو کې چې هغه عیسائی پادری او راهب وته ویلو چې دې په مکه کې پیدا کیږي او مدینه ته هجرت کوي نو کې دي شي د خپل کتاب د علم نه کړه علم کلی او علم محیط ورته د پاره نه دا لري کوي علم کلی او علم محیط د کتاب خو ارچا سره نه او یا کې دي شي د خپل قوم د خاطر او د خپل دین د خاطر دا خبر دروغ کړ ولو اني اعلم كذا ما علم راشي اني اخلص اليه اذا درسيګم دې ځکه وي دې یاري دا مظلم ډېر دې مسافت هم ډېر دې او بل دا چې د قوم نبی یاري دا لتجشمت لقاءه نو ما بتکلف سره حاصل کړو ملاقات د پیغمبر ورته تکلف په میدان ور رسول پیاده بتلو پنور بتلو په تکلیف کې بتلو او یریګم اوس برستوراشي دا قوم می وجني ولو كنت عنده قد تسبق واكبي لغسلت عن قدمه لغسلت الغبار عن قدمه سبيبا ولا بينزلوي سبيبا بينزلوي دي رسم معلومه لاس او مخ بينزل دا انسان دا غين عار نه محسوسي او خپونه انسان عار محسوسي دا خپو اتباع بي بينزل بولا لاس بولا دا انسان نهایت التذلیل دی په حق بلکې نو ما بزان د په حق ډېر ذلیل کړي باو او چې د خپو غسل کوم نور وجود په طریقه ولا باو او چې د خپو خدمت کوم د نور وجود په طریقه ولا خدمت وکم ثم دعا یا بدن په کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ومکتوب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الذي اغ مکتوب بعث جلیل کړو نبی رسول الله به باغ مکتوب سره د هي قلبنا ده قلبي او وجه ده قلبي می تاسو ته ویلی وا چې دې ولې خط ورکړو چاته لګلې وا الى عظیم بصرا امیر د بصرا تا امیر ته والی من وایو گورنر ورته وایو سو امیر ورته وای او هغه زمانہ کې به عظیم وي الى عظیم بصرا نو می سو کو حارث ابن ابي الشمر غساني حارث ابن ابي الشمر غساني او رد علاقه د بصرا د هرقل لاندې وا لکه څنګه زمون 400 دا د اسلام آباد لاندې را یا ستاسو جلال آباد د کابل د پای تخت لاندې لري د قرنګي د بصرا علاقه چې وا دا د هرقل د پای تخت لاندې وا دا یو ضلع وا یو ولایت ورته یو صوبه ورته یو ضلع ورته ارڅ چې تو ستاسو کوم وخت دی عظیم د بصرا ته او ما د توجه ویلو چې عظیم د بصرا ته ولی نبی رسول الله خط لګلې دی فدفع نور کړي خط العظیم د بصرا الى هرقل تا لا ولي ګور بس دې باندې اکتفا کوم د هرقل خيار ته معلوم شو څومره خيار انسان یوا د پیغمبر علی السلام اوصاف حمیده ته معلوم شي دا دویمه خبره اوصاف حمیده باندې دا او دریم نمبر معرفت د هرقل ایمان کې به ان شاء الله تفصیل کوم او دا به ثابت کوم چې هرقل مسلمان وو که مسلمان نه دی بعض خلک دې خبرو ته ګوري نه دی مسلمان مړ شوی دی ان شاء الله خیره کې چې حدیث خلاص شي دا ما بحث برته نو معرفت راغله بالکل معرفت راغله دي او معرفت ایمان نه دی معرفت خدا ابو طالب ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا معرفت دا غم راغله دي او معرفت ایمان نه نو دا پته مو لګی دا چې د پیغمبر علی السلام متعلق د معرفت راغله دي او د پیغمبر علی السلام په حق اقرار هم کړی دی چې دا پیغمبر دی خو اذعان نو اقرار جدا شی دی اذعان جدا شی دی اقرار خو يهوديان هم کړی دی بالکل یې کړی دی او اذعان نو او د اذعان تفصیل او د اقرار او د عمل د دې د شرطیت او د دې د جزئیت ته ایمان وغیرہ مباحث د کتاب الایمان کې راځي او لاول ځان پیک هغه نه پس خط ګوري ولې که پته ولګېدل چې سړی کاذب دی او نبی برحق نه دی نبی ختم د سر نه او دا ګوره دحیه کلبی رضی الله عنه میدان کې ناس دی دا اوس دا خو د هرقل او د ابو سفیان خبرې وي نو دا خو زمونږ د پر حجت نه دی نه دی نه موږ څه مسله مستنبط کولی شو خو دومره ده چې د نبی علیه السلام صداقت خو دې معلومیږي او د پیغمبر علیه السلام د نبوت حقانیت دې معلومیږي او بل دا چې د هیکلبي په دې میدان کې ناست دی دا ارسه پسترګو ولیدل نو سره خیال دی چې د هیکلبي په دا ټولې خبرې نبی علیه السلام ته رسولي کې به نه رسول
استاذ مقصد هم دا چې پورا الوي دا ټول مباحث نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلې وای لازمن به پیغمبر علیه السلام ته ذکر کړی او بل دا په حقیقت بنام دي نه د کې شک نشته چې پیغمبر علیه السلام دعوی د توحید دعوت ورکړي دي او د شرک نه کړي او د منځ حکم خلکو ته کړی دي او عفاف ویلې دي او د صله رحمه د پارسونه زور لگاولې دي څومره زور یې لگاولې دي نو دا د پیغمبر هم دعوت او ټیک دعوت دی دین یو بل خبره معلومه پاغیم دان کوي کا چې منځ قبل الهجرت مفروض ځکه ابو سفیان کې دا دته وای چې د منځ متعلق حکم کوي نو دا خبره بده د نبی رسول الله نه کم وخت کې اوریدلې وای ګوره د هجرت نه مخکې کړه هجرت نه پس جنگونه شروع دي او دی وخت خلاد کافر دي نو معلومیږي دا چې امر د صلات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د خدای تر طرف او بیا امر د پیغمبر علیه السلام امت ته د صلات دا قبل الهجرت ځکه ممکن نه دی چې ابو سفیان دی وخت خلاد کافر دی او د هجرت نه پس د پیغمبر علیه السلام مامورات نه غسه خبر دی دا ما او دا نور خبره چې دا صدق او عفاف او پاک دامنی او صله رحمی دا هم د هجرت تمخ کې خبره دي د هجرت تمخ کې یادو ساته احکامات شرعیه ډیر کم حج نو مفروض رست مفروض شوی صوم مطلق صوم اخره کې مفروض شوی دی او صوم د رمضان رست مفروض شوی دی او زکات داغه حکم د وجوب راغلی د زکات اقیموا الصلاة واتوا الزکات دا یو ځای نازل دي او اقیموا الصلاة قبل الهجرت ته نو اتوا الزکات قبل الهجرت ته د دې قرینې نه معلومیږي دوه یو ځای نازل دي خو دا تفصیل د نصاب حولانه حول شرطونه لا نه دي راغلي نو عمل پې نه دي شوی دارنګه وضحیا او صدقه فطر وغیرہ دا احکامات نو چونکه اهل مکه مشرکین نو زیات تر په مکه مکرمه کې زور پدې لګیدلو چې د دې عقیده اصلاح شي عقیده اصلاح شي او دا مسلمانان شي دا غي نه پس به بعض زونه ورته حرام کوم بعض زونه ورته حلال کما دا د ابو سفیان د پیغمبر علیه السلام هغه خبره هرقل ته وکړلې چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبل الهجرت باغی مامور او صحابه کرامو ته کړی دي بهر کې زمونږ د عربه یو مقوله دا هغه د توې ما هغه نه متاسو ته پته ولګي چې والفضل ما شهدت به الاعداء والفضل ما شهدت به الاعداء دی وخت دشمن دی او چې شاته ور سره کم خلق ناس هغه ټول دشمنان دي لیکن والفضل ما شهدت به الاعداء بس په مولانا پرې باندې ښه او د پیغمبر علیه السلام خط دی نو هغه کې تفصیل بیا زیات دی او هغه کې مسائل مشتا هغه بیان ان شاء الله سبا راځو دو پر پسې Bueno, no va a chocar.